بسم الله الرحمن الرحيم. وعن العباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. دی حدیث شریف کی پینزو مباحثو تا خیال کوئی. اول باس احوال دراوی دا حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح دا حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس حل دا الفاظ مفرده و اعتراضات و جوابات، پینزم باس مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سا. اول باس احوال دراوی دا حدیث شریف. دا دی حدیث شریف راوی دی عباس ابن عبد المطلب دا نبی علیہ السلام ترا. د فیل د واقعین یو کال مخکې پیدا شوی دی. د نبی علیہ السلام نه 2 کاله مشر یو ځل چې تا چا تپوس وکړو انت اکبر ام النبي صلی الله علیه وسلم، فقال دی ویل انا اکبر وهو اعظم. کلونه دې زما ډېر د خوشان د اوچت دی. تری وی دې ته تأدب وی. د نبی علیہ السلام پترونو کې د 2 ایمان راوړی و، عباس رضی الله تعالی او حمزه رضی الله تعالی. ډېر ښایسته سړی و، نورانی. 22 هجري کې وفات شوی، عمر یې 88 کاله و. جنت البقیع کې دفن شوی. 15 احادیث د دنه روایت شوي. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. وعن العباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ذاق طعم الایمان، سکل د خوند ایمان، من هغه چا رضی بالله ربا چې راضي شوی دی په الله باندې د جهت د ربوالینا، او په اسلام باندې راضي شوی دینا د دې حیثیت د دینوالینا، او په محمد او په نبی اسلام راضي شوی رسولا، د پیغمبر توب د وجنه چې زما پیغمبر دی. په پوښي دا درې سيزونه باندې چې څوک راضي شنو د ایمان په مذهب ایله پوښي د ایمان خوند. دریم باس ما اول مقصود من الحدیث. حدیث شریف کی ترغیب دے دی اشیاء و ثلاثہ ہوتا. ذاق ظاہر کی خبر دے لیکن معنی کی انشاء دا. دا دی خبر حکم دے چی دا خصلتون پا خپل ځان کے پیدا کئی، رد دے پا مرجع و متکلمینو. چاگوی و ایمان تصدیق قلبی نا عبارت تے نور سپا کے نشت. گوری تصدیق قلبینا علاوه نور سیزونه هم شته چې د ایمان د تکمیل د پاره ضروری دي. نو ایمان کې نور سیزونه داخل شو، نو ذو خصالین شو، او هر ذو خصالین مرکبی، او هر مرکب یزید و ینقص، نو پل ایمان یزید و ینقص. څلورم باس حل د الفاظ مفرده ذاق فعل دی، تو عمل ایمان دا مفعول به مقدم دی، او مر رضی بالله دای پایل شي. ترکیب باندې پوښي وس مفعول چې مقدم کیږي نو دا خو د سپیدو د پاره دلته پکې څه پیدا ده؟ جواب دار دلته چې مفعول دا مقدم شوی دی په دغه باندې پایل باندې. دا د حسر د پاره نه ده، بلکې د دې وجه نه ده چې مفعول به مختصر ده چې طعم الایمان، او پایل ډیر اوږد دی. مر رضی بالله ربا بالاسلام دینا او بمحمد رسول. په پوی نشلی د اختصار د وجه نه پایل را مقدم شوی. ربن دینن نبیان درې واړه منصوبات دي، او د نسب وجه دا ده چې دا تمیز دی د نسبت د پیل نه خپل متعلق ده.
من رضی بالله ربا، رضا ستوي. شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله وای رضیت بالشیء سړی هغه کله وای چې اذا قناعت بالشیء واکتفیت به، هغه شی چې هغه زما کافي شي، ولم تطلب معه غیره، او دی ورسره بل څه نه لټوي، دې ته رضا وایي. په هغه څیز قناعت وکړي بس، دې ته رضا مو پېژندله. رضا څه ته وایي؟ دا څیز باندې قناعت کول. تاسو متنبي کې ویلي که نه قناعت باللقیا و اول مرة ان القلیل من الحبیب کثیر. په پوه شئ؟ رضا بالرب څه ته وایي؟ چې د مؤمن زړه قانع شي، سینه یې کلو شي، او یقین راشي چې الله د سید دی، الله د مالک دی، الله د مستصرف دی، الله چې د باره کې څه فیصلې کوي هغه د خیر دی. دې ته رضا بالرب وایي. بظاهر یو فیصله الله وکړي، تا ته دا ښکاري چې دا د شر ده، خدا پکې خدای خیر واچوي، دې ته څه وایي؟ دې ته دا د یقین راشي چې الله علیم هم دی، حکیم هم دی، او فیصله د حکمت نه خالی هم نه ده. تاسې په دې پوه شئ. او رحیم هم دی په بنده، ظلم جبر نشته، بلکې رحمت دی سراسر. آسان تکرهو شیئا وهو خیر لکم، دې ته رضا وایي. رضا بالاسلام څه ته وایي؟ امتثال الاوامر والاجتناب عن النواهی، اوامر کول د اسلام او د نواهیو نه ځان ساتل. رضا بمحمدین څه ته وایي؟ الانقیاد الظاهری والباطنی والاتباع الکلی بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم. د نبی علیہ السلام ټولو خبرو ته ظاهرا او باطنا غاړې ښودل او د هغه کامله اتباع، دې ته رضا بمحمدین وایي چې د نبی علیہ السلام باندې راضي یم چې دا مې پیغمبر. رضا بمحمدین دا نه ده چې حلوا دیګ باندې کې 12مې په ورځ باندې چې میلاد شریف دی او ګلونه پې ور واچوي، پې پوه شئ پټې پکې او پیسې پې شیندي. رضا بمحمدین دا ده چې ټول عمر خوشحاله چې ښه ده چې داسې پیغمبر امتی پیدا کړی، او د هغه خبرې ته ظاهري او باطني انقیاد وکړي او اتباع کلي وکړي. اتباع کلی پې پوه شئ. ذاق طعم الایمان، د ایمان تشبیه ورکړې ده د شی مذوق سره، خوندور سیز سره. د ایمان مشبه شه، خوندور سیز مشبه بیش. کلام کې مشبه ذکر دی، دا کومه استعاره شه؟ مکنیه. مشبه ذکر دی کنه چې ایمان لازم د مشبه به طعام دی، دا د مشبه ته ثابت که دا تخیلیه شو، او مناسب ورسره ذوق دی سکل د ترشیح شو. درې واړه استعارات دي، پې پوه نشته. مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره دا دی. حدیث شریف کې خصائل ثلاثه د ایمان ذکر شو چې رضا بالرب، رضا بالاسلام، رضا بالرسول صلی الله علیه وسلم. او وضع د باب هم د دې دپاره شوې ده، ترجمه الباب دې دپاره وضع شوې چې د ایمان او د ایمان متعلقات ذکر شي. متعلقات ذکر شي چې خصائل حمیده د ایمان دي. دویم حدیث ته متوجه شي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. رواه مسلم. پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره،
څلورم باس ما والمقصود من الحدیث. پنځم باس حل د الفاظو مفرده او اعتراضات او جواب. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا حالات مخکې تیر شي بیا اعاده نه کوو. دویم باس مختصر تشریح. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو هريره رضی الله عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي والذي نفس محمد بيده هغه ذات مې د قسم چې د محمد صلی الله علیه وسلم نفس داغه په قبضه کې دی، یعنی زما نفس داغه په قبضه کې دی. لا يسمع بي احد نه اوري په ما باندې د دې امت نه هیڅوک یهودین ولا نصرانی، نه یهودی او نه نصرانی زما خبره ووري ثم یموت بیا مړ شي ولم یؤمن ایمان را نه وړي بالذي په هغه دین ارسلت به چې زه په کوم لېږل شوی الا کان من اصحاب النار، مگر دی به د دوزخیانو. زما پیغام واوري او ایمان را نه وړي په ما او دی مړ شي او ډېر ښه سړی مړ شي بیا به هم دوزخ ته شي. پې پوه نسته. څلورم باس ما هو المقصود من الحدیث. دې حدیث کې د ایمان برسالت الرسول ضرورت بیانوي او په اجزاء ایمانیو کې یو جز دی او غرض یې څه شی دی؟ بیان د عموم بعثت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوثیت عام دی. پنځم بحث حل د الفاظ مفرده و اعتراضات و جوابات. لا يسمع بي دې کې ګورې لږ خبره شته، ترکیب کې لږ کږلیچ دی. اصل عبارت داسې دی، ګورئ لا يسمع بي دسې دی ليس احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به كائنا من اصحاب شيء الا كان من اصحاب النار. ترکیب به څنګه شي؟ لا يسمع بي کې لا په معنا د لیس سره ده او احدن اسم دی او لا يسمع به یو صفت دی د احدن او یهودی ولا نصرانی دا بل صفت او ثم يموت د عتب دی په يسمع بي ثم يموت بیا هم دام صفت شده احدن. پې پوه شئ الا دات استثناء مستثنا مفرغه ده. کائنا من اصحاب شیء الا کان من اصحاب النار دا خبر د لیسه ده. پې پوه نشئ په دې کې لا احد يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت كائنا من اصحاب شيء الا كان من اصحاب النار. كائنا من اصحاب شيء الا دا خبر شده لیسه ده پاره او احدن موصوب شو سره دغه صفتونو نه چې لا يسمع بي ده او يهودي ولا نصراني دی هغه به خبر شي. پې پوه نشته. تاسو باندې به اعتراض وارد شي. هغه دا دی چې من هذه الامت د دې امت نه ویلي دي یهودي او نصراني خو دې امت کې نه دي که. جواب دا دی چې امت په دوه قسمه دی، یو امت دعوت یو امت بعثت. دلته امت نه امت دعوت مراد دی. یهود او نصارا امت دي، امت دعوت دي، امت بعثت نه دي. په پوه نشته. بیا به اعتراض وارد شي چې یهودي او د نصراني نوم یې ولې اخیستی. دا خو صرف یهودي او نصراني نه که نه،
هر څوک چې په نبی علیہ السلام ایمان را نوړي او مړ شي او کافر لاړ دوزخ ته که مشرکي که هر څوک جواب داره چې یهودینو و نصرانین ذکر موافق د حال سره شوی نبی علیہ السلام چې دې قول باندې تلفظ کو دی وخت کې هلته یهودیان او نصارا موجود و ځکه هغه کافر یاد کړي کني مراد دې ټول دي دې حدیث شریف کې یو څو مسلو ته اشاره ده اوله مسله دا ده دې حدیث کې تردید د عقیدې د مختار کل دی بریلین وای نبی علیہ السلام مختار کل دی د هر څه اختیارات خدای ورکړي مختار کل پیژنه والذي نفس محمد بیدی دې کې عقیده د مختار کل تردید شوه الله وی هذا نبی علیہ السلام وای په هغه ذات مې د قسم زمان نفس د هغه په قبضه کې دی معنا دا زه مختار کل نه یم زه په خپله د بل چا په قبضه کې دویم دا مسله معلومه شوه ید د متشابهاتو نه دی چې قسم کې متشابهات هم بنده استعمالولی شي دلته متشابهات پکې استعمال شو ید د خدای د متشابهاتو نه دی دریم د تاکید دپاره قسم کول جایز دي دا مسله معلومه شوه خبرې د مضبوطولو لپاره هسې هېڅ په هېڅ قسم وکړم نو خیر تاسې په دې پوه شئ هسې هېڅ په هېڅ قسمونه ښه نه دي خبرې د مضبوطیا دپاره کوو شي تاکید دپاره موږ خو لکه دا پیاله چای وڅښه ولاکې یې وڅښه نه نه خامخا به څکې ښځه یو پیاله یې واچوه داسې ده که نه ده هسې هېڅ په هېڅ که نه بس ولا بس په هر څه باندې ولا ولا وایي داسې ده که نه ده دا ښه نه ده نو د تاکید دپاره قسم کول جایز دی خبرې د تاکید یو سړي راته ما کپړې خرڅولې وایي سړي ته ویل چې دا په 1100 دي وایي هغه ویل چې په 900 یې راکړه وایي ما ورته چې قسم مې دې ووایي چې په 900 نه دي شي وایي هغه ویل چې ښځه په 1000 یې راکړه وایي بیا مې په 1000 ورکړې وایي په 900 نه وي شوي مل په څو شوي په 1500 وایي داسې قسم جایز دی دا په قسم کې دوکه ده تاسې پرې پوه شئ چا راته چې ته قسم وکړه نو زه به یې ومنم وایي ما ورته چې مار دی قسم ووایي مار دی قسم ووایي که نه وایي دا آرام یې لږ پټه وویلې آرام یې پټه وویل نو هغه ویل چې دا یې ویل چې ما دی قسم ووایي ما داسې چې مار دی قسم ووایي چې پوه شئ که نه ستئ پوه اکثره خلک لکه ستا په دې سر مې دی قسم دا قسمونه نه دي صحیح قسم په الله او د الله په صفات بس څلورم دا مسله معلومه شوه چې امت په دوه قسمه دی امت اجابت او امت دعوت دا به تبلیغانو نه مونږ اورېده خو مونږ چېرته لیدلي نه وو تاسو منل دا وروسته ما ته پته ولګېدله چې امت په دوه قسمه دی امت دعوت او امت اجابت تاسې په دې پوه شئ پنځم دا مسله معلومه شوه توبه قبلیږي اگر که تاخیر پکې وي ثم یموتو یهودی او نصرانی په ما ایمان را نوړي ثم یموتو ورته به کله ځي جهنم ته چې مړ شي یعنې مرګ نه مخکې که په هر وخت کې توبه وویسته نو ټیک ده نو توبه قبلیږي اگر که تاخیر پکې پې پوه شئ دا مسله معلومه شوه شپږم زیادت تقبیح دپاره د یو نظریې د خلکو نوم اخیستل هم جایز دي یهودیون ولا نصرانیون یهودی او نصرانی یهودی د یوې نظریې خلک نصرانی دي ګوره زیادت تقبیح دپاره د هغوی نوم واخیست نو مسله بیانول پکار دي د چا نوم به نه اخلو کله کله زیادت تقبیح دپاره د چا نوم دې واخیسته د یوې پارټۍ د یوې ډلې نو خیر دی چې دا ډېر غلط خلک دي دا ډېر غلط کار نه وم دا مسله معلومه شو چې د معلوم ذات نه د تبخیم دپاره په لفظ مفهم سره هم تعبیر جایز دی الله تعالی خو معلوم ذات دی او د هغه نه د په لفظ مبهم سره د تفخیم دپاره تعبیر وکړو والذي نفس محمد بیدی هغه ذات چې د محمد نفس د هغې په قبضه کې پې پوه نه شئ تاسې
نفس د محمد بیدی دا په قبضه کې دی ید راغی کنه چې داغه په لاس کې دی ید د متشابهاتو نه دی او متشابهاتو کې څلور مذهب دي ګورئ دا به بیا بل چاته درته ویم او یو چې کوم دی د متقدمینو مسلک دی او یو د متاخرینو مسلک دی دا دواړه اهل حق متقدمین وی تفویض به کوو تاویل به نه کوو او متاخرین وی تاویل به کوو حسب ضرورت تاسو به پوه شئ او مشبهه وی نه د خدای ید شته داسې دی لکه زمونږ ید دی تشبیه کوي د صفاتو د مخلوقاتو سره او څلورم معطله دي معتزله او تعطیل کوي د خدای دا صفتونه سره شته نه تعطیل کوي صفاتو نه انکار کوي نو تجسیمم کفر دی او تعطیلم کفر دی او مذهب د سلف اسلم دی شرع قائد کې تاسو ویلي دي او مذهب د خلف احکم دی پې پوه نشته پې پوه شئ دی کې ورته بیا تفصیلي بحث یو ځای کې وکړم درود شریف اللهم صل علی